کم سړی چې درود شریف ورد ډیر زیات کوي د ما محترمو دته به د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک زیارت هم نصیب کیږي ښه یو انسان په زړه کې اشتقا ده په زړه کې دا دغه دی چې یاره ماته د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت نصیب شي نو په نبی علیه السلام د درود ډیر زیات وي ډیر زیات درود وایي یو وظیفه ده چې یادیږي هغه وظیفه ټول ځمکې اسمانونه تر دې چې زما ربم هغه ذکر او وظیفه کوي د ما محترم اوس هغه ذکر او وظیفه څه ده رب په خپلم کوي او ملائکه هم کوي او الله تبارک وتعالی مؤمنانو ته امر هم کوي چې تاسو هم کوئ بیا د هغې فضایل ډیر زیات دي د ما محترمو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی من صلی علی واحدا صلی اللہ 70 مرتن یو حدیث کے را دی نبی علیہ السلام فرمائی چا پما باندې یو پیر سلام اوے نو اللہ تبارک و تعالی با پا اغبان او یا کرت سلام ہوئی دا نبی علیہ السلام دا وظیفے دا غدی یا یو حدیث کے را دی من صلی صلاتن صلی اللہ 10 مرتن چا ما باندے یو پیر سلام اکا رب پہ لس کرت سلام کی دا ما محترم وی نبی علیہ السلام مبارک پا سجیدہ پریوتا او سجیدہ دیر ازیاتا اگدکلے او صحابی دے او سرا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ وی دا نبی علیہ السلام مبارک وظیف دا سجیدہ دیر زیادہ اگدہ شوا نو زما پا زړه کې داسې یر پیدا شوا ماوی گنے نبی علیہ السلام مبارک پا سجیدہ کې دا دنیا نا انتقال اکو زړه کې میں یر پیدا شوا وی لکس ساعت اوش نبی علیہ السلام مبارک را پاسے دا ورطوی عبد الرحمن ولی زړه کې دې څه بد پیدا شي څه ویرې دی او د الله رسوله بد او خراب نیت میں پیدا شو ما وی ګنې تاسو حضرت مانه دنیا نه تشریف فرما شوې زړه کې مې دا راغی ما ته وی عبد الرحمن زه په سجده باندې پرېوتم ماله مخکې جبریل علیه السلام راغی وی ما ته ووې چې رب فرمایي محبوبه په تا باندې څوک یو کرته درود او سلام وی زه رب په هغه باندې لس کرته سلام ویم دا خبره څه کې و تا باندې چا یو پیره درود ووې لس نیکۍ به زیاتېږي او د دې په وجه باندې لس ګناهونه معاف کېږي بله خبره په دې په وجه باندې لس مرتبې الله تبارک وتعالی ورکوي دا ستا یو پیره درود ویلو باندې د ما محترم یا پتا باندې یو پیره سلام ویلو باندې نو د درود شریف او په نبی علیہ السلام مبارک باندې د سلام ویلو ډیر زیات فضائل لی زویم قسم دی او کستا مشکلو ہر قسم مشکلو ورتا چه دا روٹین دای چه دے 1000 بار پروس کے درود شریف ہوئی نو دا برا پہ اللہ بیا سلامون ولا 10,000 لبیا پا 10 کے درب ورکا نو چه چا باندے اللہ تبارک و تعالی پروس کے 1 لاکھ پیرے 50,000 پیرے سلام ہوئی زویم حاغتا با مشکل پا دنیا کے دکم دینا رش لکه مونږ ته که چېرته نواز شریف یا عمران خان سلام وکړه حیدر خان راته سلام وکړه مونږ وایي بهي صاحب راته سلام کړی دی نو زه یم چې تا باندې رب بیا د بره د اسمان نه سلامونه کوي څه دې خیال دی دې باره کې بیا یو کرت نه ته یو پیره د هغه په محبوب باندې سلام ووایه رب وایي لس کرته ویم یو حدیث کې راځي او یا کرتا پہ سلام ویم دا سکے دما محترمو چے درجے دے موسر بلندی گے گناہوں دے اللہ ماپ کی گویا روز کے 1000 بار پا نبی علیہ السلام مبارک پانے درود اوایا زویم قسم دے چے مازی کے تیرشو زمانہ کے دے سمر گناہوں نکڑی دے آگا تا اللہ ماپ کی پا یو روز باندے بیا چے تا مستقل روٹین جوڑ کے او بلا خبرم کو مجید ٹولونا عظیم خبر کم سڑے چے درود شریف ورد دیر زیاد کئی دا ما محترمو دته به د نبی علیہ السلام مبارک زیارت هم نصیب کیږي ښه یو انسان په زړه کې اشتقا ده په زړه کې دا دغه دی چې یاره ماته د آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت نصیب شي نو په نبی علیہ السلام د درود ډیر زیات وي ډیر زیات درود وایي زمونږ د اډه کې یو کسو بابا او مقبره کې ناستو اوس وفات شوی دی اکثر خلک به پیژني د اډې په مقبره کې ناستو
د هغه سره سره کسانو شرو ایسته یې د هغه ځای نه ایسته د دنیا وسې پې وکړې زموږ والد صاحب محترم ولې وظیفه ورکړې وي دا کوه وایي د دنیا یو طاقت څه کوي چې اقوام متحده را جمع شي نو د دې ځای نه دې نشي پاسولی چې ملکونه امریکا وغواړي قسم دی که د دې ځای نه دی پاسه یو ذکر یې وله ورکه هغه ذکر درود شریف او درود ابراهیمي به هغه ورځ کې 3000 کرته کول قسم دی وسې پې مالدارو نوابانو خلکو وکړې خو د ځای نه ونه رپو ما وی دا د درود شریف برکتو د ما والد محترم ورته ویلي و درود شریف د دنیا یو طاقت دی د دې ځای نه نشي ښودولی ولته ربط پیدا شي د ما محترمو کنه ستا د محبوب سره ربط پیدا شو و د محبوب سره د ربط په پیدا کېدو باندې ستا بیا ربط د خدای سره پیدا کېږي او زویم د چا چې بره بادشاه سره ربط پیدا شو د دنیا پلاستیکي بادشاهان هغه ته هیڅ نشي ویلی د ما محترمو مونږ خو دعوې کوو الله دې معافي وکړي د خپل دغه باندې لیکن الله د ټولو نه لوی بادشاه د ما رب دی د ما محترمو الله فرمایي والله الغني وانتم الفقراء زه رب بادشاه یم تاسو ټول غریبانان و فقیران یې که د وقت نوابان ملکانان خانان امیران هر قسم یې لیکن زما په مخ کې باندې خیرماران یې زما محترمو تاسو ما نه خیر غواړئ که نه تر دې د ما محترمو چې فرعون به شپې له اوده شو الټه به شو خپې به یې بره کړې او سر به یې په ځان باندې ښکته کوي خدایا او سار به یې دا وعده کوله انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی رب یم لیکن چې به شپه شوه سر به یې ښکته کو خپې به یې په ځان اوچت کړو چغې به یې والې چې خدایا تا ته خو پته ده چې حقیقي بادشاه څوک دی خدایا پردې مې وساته چغې به یې دا والې نو پرښته چې براله هغه په چوکاټ باندې یو کلمه لیکلې وه بسم الله الرحمن الرحیم پرښته چې براله وبه یې کتل د عذاب دپاره خدایه ستا نوم یې لیکلی دی ربه ستا نوم ماته ډېر عظیم دی ربه زه څنګه وعذوب زه عذاب څنګه ورکم نو زما محترمو هر قسم بادشاه چې دی زما د رب په مخ کې یو خیرمار او فقیر دی مونږ د الله غلامان یو مونږ د خدای غلامان او مملکان یو ای خدای چې مونږ سره څه کوي هغه کولی شي